الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتهائی معزز او مکرم رونو مشرانو بزرگانو دا الله تبارک و تعالی ډیر غټ فضل و کرم او احسان دی چې الله تبارک و تعالی من په امت محمدیه صلی الله علیه وسلم او بیا یو اسلامی معاشري او یو اسلامی ګرانی کې پیدا کړیو. په دې باندې موږ د الله رب العزت څومره شکر ادا کوو دا کم دی. زمون د معاشري او د دې وخت د امت اهم مسله دا ده چې موږ په دې وخت کې دومره مسلمانان یو چې کم اسلام زمون په سمجھ کې راضی باغی باندې عمل کوو او کم اسلام زمون په سمجھ کې ناراضی یا زمون خوخ نوی باغی باندې مونږ بیا عمل نکوو. لکه زمون په زندګۍ کې زمون په ژوند کې زمون په معاشري کې زمون په کورنۍ کې دغه عمر اسلام پاتې دی چې کم زمون په طبیعت باندې برابر وي د مزاج موافق وي زمون په سمجھ کې راضی باغی باندې عمل کوو او کم چې زمون د طبیعت د مزاج مخالف وي او زمون په سمجھ کې ناراضي نو هغه اسلام باندې بیا موږ عمل نکوو. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه باندې الله تبارک و تعالی چې کوم دین موږ ته را لېږلی دی نو قرآن مجید کې پیغمبر علیه السلام احادیث مبارکه کې په هغه مکمل دین باندې عمل کولو
مونږ ته بار بار وینا شوې ده چې د دې یو جزئی باندې یو جز باندې عمل کول چې دی هغه هر مسلمان د پاره ضروری دي. نو الله تبارک وتعالی خپل د پیغمبر علیه السلام په واسطه باندې او بیا مونږ ته د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په واسطه کم دین چې را رسیدلې دی هغه دین مکمل دی او هغه دین داسې مکمل دی چې پاغي کې د الله تبارک وتعالی عبادات کم ته چې حقوق الله ویل کېږي هغه پکې هم مکمل بیان شوي دي او کم چې حقوق العباد دي د الله تبارک وتعالی بندگانو سره د دو په آپس کې چې کم حقوق دي هغه هم مکمل بیان شوي دي. نو هغې نه باوجود هم چې دا مکمل یو ضابطه حیات زمونږ مخې ته موجود ده هغې نه باوجود هم مونږ په نیم دین باندې عمل کوو او نیم پرېږدو. نو آیا دا کامل مسلمان کېدلی شي؟ قرآن مجید آیت مبارکه ده ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. الله تبارک وتعالی ارشاد فرمائی چې تاسو ته هدایت راورسی د قرآن مجید یو حکم یا احکامات راورسی د شریعت او د دین مکمل طریقې راورسی او هغې نه باوجود هم تاسو د پیغمبر علیه السلام د طریقو مخالفت وکئ د پیغمبر علیه السلام هغه حکم ونه منئ. یو د حکم انکار کول د شریعت انکار کول دا په دوه قسمه دي. یو ته ویل کېږي انکار قولی یعنی قرآن مجید کی یو حکم دے یا احادیث مبارکه کی یو حکم دے دا غي مونږ خپل په ژبه باندې انکار وکړو یعنی وای نه منو او په ژبه وایو چې دا مونږ نه منو دې ته انکار قولی ویل کېږي. ایو انکار هغې ته ویل کېږي چې دا غي نوم دی انکار عملی یعنی پیغمبر علیه السلام نوالا تر دې زمانی مسلمانانو پورې ټولو په هغې باندې عمل کړ دی او چې موږ ته خبره راغله موږ یې په ژبه خو نه وایو په ژبه خو موږ د هغې انکار نه کوو خو زموږ عمل نه داسې ښکاري چې موږ دا حکم نه منو دې ته انکار عملی ویل کېږي. نو د پیغمبر علیه السلام د دین شریعت د قرآن مجید احکامات او دغه شان د پیغمبر علیه السلام د طریقو انکار کول بعد د هغې نه چې کله هدایت تاسو ته راورسي هغې نه وروستو انکار کول مخالفت کول د پیغمبر علیه السلام د طریقو ويتبع غیر سبیل المؤمنین او دا عام مسلمانانو چې کومه لار ده یعنی پیغمبر علیه السلام په زمانه کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په هغه طریقه باندې روان وو. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نه وروستو تابعین بیا تبع تابعین ټول بزرگان امت په هغه لاره باندې ټول عام مسلمانان په هغه لاره روان وو او مونږ ته خبره راغله نو مونږ د هغه د مسلمانانو لارې مخالفت وکړو. د دې سزا الله تبارک وتعالی بیانوي دغه آیت په آخره کې ونصله جهنم یعنی د دین باوجود چې تا ته دین مکمل را رسیدلی دی دین باوجود چې تا نه مخکې
یو امت تیر شوی دی، مکمل یو جماعتونه تیر شوي دي، هغه په هغه دین باندې عمل کړ دی، هغه ته ګرانه نه وه. ګرانه چاته ده؟ ګرانه موږ ته ده. یعنی صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دور ته تاسو ګورئ، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور ته ګورئ. په کم مکه مکرمه کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین اسلام دعوت شروع کو، ټول نه اول چا چې په ګټه ویشته او هغه ترو پورا د مکه مکرمه مشرکین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخالفت کړو. بیا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کم صحابه کرامو ایمان راوړو، هغه باندې کمی سختیانی تیری شوی، خو هغه د پاره د دین په احکاماتو باندې، شریعت په احکاماتو باندې عمل کول هغه د پاره ګران نه و. ګران چا د پاره دی؟ موږ د پاره. ولی موږ مسلمانانو کور کې پیدا شوي یو، ولی موږ د اسلام په معاشري کې پیدا شوي یو، ولی موږ یو اسلامی ملک کې پیدا شوي یو، موږ ته ګران دی. هغه صحابه کرام کمی چې په ګټو باندې وشتي دي، هغه د پاره دین احکاماتو باندې عمل کول ګران نه و. نو یو داسې خبره ده، یو داسې عجیبه غونه خبره ده چې د یو عام سړي ذهن هم نه قبلې، عقل نه تسلیمي. دا چې کومه بانه مونږ جوړو دین باندې د عمل نه کولو، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنتو باندې عمل نه کولو. ابتدا کې ما یو خبره وکړه چې نن سبا زمونږ معاشره داسې ده چې په هغې کې کم دین زمونږ په سمجھ کې راځي، کم د زمونږ د مزاج مطابق دی، په هغې باندې عمل کوو، خو کم زمونږ د مزاج مخالف دی، هغې باندې عمل نه کوو. خپل معاشري کې هر سړی وګورئ، خپل کورنۍ کې، معاشري کې، آس پړوس گاون کې که ودونه دي په هغې کې چې موږ کوم رسم و رواجات کوو او که نه کوو نو خبره صحیح که یو سړی موږ منی کو یا که ما څوک منی کی، زه به ورته مخکې نه دغه ویم چې دا خلک به څه وایي. ولی چې په دې وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنتو باندې عمل کول ګران دی موږ دپاره. د هغې وجه څه ده؟ موږ د مسلمانانو په کورونو کې پیدا شوي یو. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې کم وخت کې پیدا شوي وو، کم وخت کې چې هغوی اسلام قبلو، هغو دپاره ګرانه نه وه. ګرانه موږ دپاره ده ځکه چې موږ پیدایشي مسلمانان یو. دغه شان زمونږ په مړو کې، غمونو کې کم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقو مخالفت چې کیږي، کم حد پوری چې مونږ زمونږ معاشره اسلام قبلی هغې عمره مونږ قبول کړی دی. که زمونږ معاشره چې کم اسلام نه قبلی هغه مونږ نه قبلو. نیمګړي اسلام باندې نن سباني مسلمانان عمل کوي. دا مسلمان بیا غواړي پوره په دنیا کې حکمرانی هغه خلق کولی شي، ټوله دنیا کې اسلام نفاذ هغه خلق راوستی شي کم چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په شان قربانیانې ورکي. زمون قربانی خو ما تاسو ته وویله، زمون قربانی دادا چې کم دین زمون سمجھ کې نه راځي په هغې باندې موږ عمل نه کوو. اوس تقریبا وخم کافی وشو، یو میاش یا میاشت نه لږې روزې لپاسه وروستو به غټ اختر وي، دغه د حج موسم هم وي. نو خپل به د معاشرې کې تاسو وګورئ، داسې خلک به وي چې عمرونه پې تیر شوي وي، خپل په وخت کې به یو قسم ډېر جایدادي او مالداره سړی پاتې شوی وي، خو اوسه پورې به حج نه وي کړی. ولی چې هلته تې پیسې زیاتې لګي.
خپل په معاشره کې وګورئ، خصوصا زمونږ د زنانا دو سره سونه وي او اکثر د دو سونی مالیت دومره چې دې سره چاندي یا نور ضرورت نه زیات چې کم سامان وي یا وسره سنقدي مقدي دا میلاو شي، نو فتوی مطابق په دو باندې زکات هم فرض وي، قربانی په هم واجب وي. خو وګورئ نن تاسو دا ریسرچ شروع کړئ خپل په دې معاشره کې، علاقې کې، په دې کلي کې ډېرې به داسې وي چې اوسه پورې به ټول عمر قرباني نه وي کړې، چا باندې به 15 کاله تیر وي، چا باندې به 10 کاله تیر وي. ولې چې دې ځای کې موږ نه پیسې ځي او زموږ اسلام زموږ طبیعت چې کوم دی هغه دا یو اسلام نه مني، هغه اسلام مني چې په ودونو کې 10 لاکه 20 لاکه خرچه کولی شي خو یو حصه د قربانۍ نشي کولی. هغه 20 لاکه کم باندې چې الله ناراضه کیږي هغه کولی شي، خو کم باندې چې الله راضي کیږي هغې ته تیار نه دي. په معاشره کې وګوره ډېر مثالونه داسې دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمای لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، چې په تاسو کې هر یو سړی، هر یو فرد، نارینه وي که زنانه وي، ماشوم وي که غټ وي، تر هغې پورې کامل مؤمن او کامل مسلمان نشي جوړېدی چې تر څو پورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمای چې تر څو پورې زه هغه دپاره د هغه په زړه کې د هغه د والدینو نه، اولادو نه، د ټولې دنیا نه زیات محبوب ونه ګرځمه هغې پورې هغه کامل مسلمان نشي کېدی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به موږ ته د ټولې دنیا نه، والدینو نه، اولادو نه، خپل رشتې دارانو نه، ملګرو نه، ټول نه زیات محبوب به څنګه ګرځي، د هغې به موږ عملي نمونه څنګه پیش کوو؟ داسې به پیش کوو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم احکامات دي، کم هدایات دي، کم سنتونه دي، په هغې باندې عمل کول غواړي. زه خپله خبره دلته ختمول غواړم او خلاصه دا بیانومه، دوباره ابتدا کې مې بیان کړه چې زمونږ معاشره دې حده پورې راغورځېدل ده، زمونږ معاشره دې حده پورې راغورځېدل ده که چېرته یو اسلامي حکم وي، یو اسلامي حکم دی، اسلامي فریضه ده، په هغې کې موږ نه لږې ډېرې پیسې لګي یا لږ ډېر زموږ وخت لګي، هغې ته موږ تیار نه یو. خو که چېرې د اسلام مخالف یو کار دی هغې کې که کروڑو روپۍ لګي نو هغې ته موږ تیار یو. ولې هغې وخت کې موږ معاشرې ته ګورو چې معاشره به موږ پسې خبرې کوي، ګاونډ به موږ پسې خبرې کوي، او اسلامي حکم کې ګاونډ موږ پسې خبرې نه کوي، خو الله تبارک و تعالی ناراضه کیږي، هغې ته زمون خیال نشتی. الله تبارک و تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب